مراد هغه دی چې نبوات مقاصد څه خلته دي هغه امام مترور رسوي. څه شوی خبره ده؟ تبیین ټکي عربی کې وته استعمالېږي. د شریعت وضاحت به مت امام معصوم کوي. یو بزل لګا نور الفاظو کې صدات وایم. قرآن یو ظاهر د ستر باطین دی. د قرآن باطین به امام معصوم متخی. مثلا مثال دې کوم. فلینظر الی طعامه. تو چې کله ماړې خورو نه خپلې ماړې ته سترګې وړو چې حلال ده که حرام ده. اندای وای مانوي ده کنه. سوچمه خبره ده. بل مانوي بسای شوی. اوس امام معصوم نه پښتنه کوي. چې تاسو یې چې فلینظر الی طعامه خپلې ماړې ته سترګې وړو صرف دو مانوي نه ده. فلینظر ایوا مانوي دغه ده چې دلته طعام نه مراد صرف د ظاهر ده. ظاهر یعنی خوراک شکاک دسترخوان. طعام ایوا معنی ده علم. سترګې وغړوي چې علم د چا نخل که دا معنی چا رو بسله وایو کنه. یو بل مثال بعد در کوم کېدای شي تجمل استاد اوریدلی وي مونه دا مثال خو ځوانانو لپاره ښه دی دا مثال. وایو جواب یې ورکوه شوی. شپږه امام زمانه ده. جو کاسو ته راغو چې مولا بیمار یم دنیا جړی بوټي هر سم استعمال کو تبابات خو نه حقیقت. امام علیه السلام د ورته کو څه کای کور ولا څه د مہر پیسې وي خو کای هغه مرزه وي کاسه ځنه کاسونو کا مہر نه ویر کړي ویر کوي چې ویر مړه کو ګناګور وش یې خځه مہر نشي خړای ته ویر کې د بغه حق ده. ay مزنوا مہرونه اوکسه ځکه کله نکاح تړم چې مہر کې خوري شي وړي چې ساړې وبه پیسو نه ایس ورسې بیا د ضرورت کیږي. بهر حال امام د وتاکاس کور ولا صدقه مہر پیسې پوتی خړلې نوي لوړ شدي باندې بګینه وخه چې وخه باران او بوسه میلو کا خو کور ولا ته وای څ خپل غوته صبر کوي تبه نه خوري خپل یې کور ولا غوته صبر خوري دا سالور څونو ښیشوي کوم به سو صبر خالي چې به خالي چې صبر ګډاوي بارانو بوسن آمو بوسن کومی گوتی سبی خوری کور والا سرا خدای خزا و میرسو چی تا خپل منځو کې دوی منځ کې محبت برقرار وساتي کوم خونو کې جګړې دي خدای هغه جګړې ونه را فتح وساته لګي. بهر حال دا سړی لوړلو کور والا د کوڅه مہر پیسې سره ویل څاوشتو چې ونه کوي ویل امام مرته ویلي چې دی باندې بګینو وخت کې ته ویل وخت ته بګینه وخت بارانو بو کې ملو کور ورته چې اوس به تر کوي چې شپږه مې امید دي حکم کسای قرآن په باره کې تنس امام ضرورت ویلي دي. څه شوه خبره ده امام موضوع چه ده چې امام ضرورت ویلي ده. اوس دې دا نسخه استعمال کا چې کله نسخه استعمال کا چوري زبا ټیک ټاک خدای شفا ورکړل راه امام د کوڅه مولا دنیا الهجونه باک نخ کېدو خدای ته نسخه باندې ز ټیک ټاک شو خو حیران دخته یم چې دا نسخه د ډیر عجیب ده. دوره پیسو کې مہر والا دوره شیو کې بګینا دوره وبو کې باران والا وبو به خپل مخره کور ولا دې ته به کوته سر کوي دغه ظاهرا امام دوته کو چې دا یو خبره ما زونه ارسالور خبره مو قرآن رسولي تاسو دې پړوي خو سوچ ته نه کوي زه امام معصوم باطن نر بسام ویلا غسنګي ویلا قرآن کې څه بګینا شفا دي چې دي قرآن کې شته باران او مبارک دي چې دي خدای او ته مبارک نه ویلي دي نه بل شی وو مہر کا کور ولا مہر پیسې دي کی فکلوا وی خورخي پیسې دی ویلي هني ان مریضه خوشګوري دي چې دي او څلورم شی وو کور ولا سورې روم کې د زدنه لتسكنوا الیها خذ شوهر د لپاره سکون ده ازکه مونږ څه کور ولا وڅوره اوس څه شي نشو شفا مبارک بل وایو خوشگواری او کور ولا سکون دا څالور څه یو ځای ملو شي نه حقیقي بیا دا تفسیر شو کړل دا غد نبوت د لپاره امامت ضرورت ده چې نبی د سړه ارمان کبي نبی هغه امام به نبی ځکه علی مرتضی لمنه منی لیدل هغه سورس امام حسن هغه سورس مولا حسین علیه السلام. اوس وخت نشته کني دنیا مثالونه صدر کوم چې دغه مثالونه پات لګيږي چې موږ ته د امام ضرورت ویلې ده. نن شپه چې د امام حسن مجتبی د یو مثال بل در کوم مونږ دا مثال خپل ګران ده. امام حسن مجتبی خپل زمانه کې ان شاء الله دغه نه پوه شي چې نبی ته د امام ضرورت ویلې ده. البته ما یو جواب دا ورکړی ده چې موږ دا سوال کېږي چې امام ضرورت ویلې ده
څه نبی راغلی دی او شغنه سه امام ضرورت ما یو جواب د سه ټو د پوینټ جواب دا غیا دی د خدای شدی قدرت لري کنه لري خدای شو ته محتاج دی خدای هر شو ډایرکټ هدایت کوي شي کنه شي کوي به پیغمبر ویل رسول قرآن ویل رسول څه اته د کوم جواب ورکړه هغه جواب یې دالتا ورکړه دنیا اسباب باندې ده لکه څنګه دغه کائنات هدایت د پاره این نبی ضرورت به عنوان سبب اغه نو رسدخ کائنات چلولا و د خلکو هدایت و نبوت ته رسول د پاره امام هم به عنوان سبب هدایت ده. بهر حال